ځکه محبوب علیه السلام مبارک فرمایي ان الله سبحانه وتعالى زين السماء بالكواكب رب الجلال اسمان بستور خیسته کړی وزين الملائکه بجبريل رب الجلال چې فرشتي خیسته کړی دي په جبريل علیه السلام خیسته کړی دي او بیا فرمایي وزين الجنه بالحور والقصور رب الجلال چې جنتونه خیسته کړی دي په حورانو باندې خیسته کړی دي په اوچتو محلات باندې خیسته کړی دي وزين الانبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم او رب الجلال تمام انبیاء کرام په محمد علیه السلام باندې خیسته کړی دي او بیا محبوب علیه السلام فرمایي وزين الايام بيوم الجمعه رب الجلال چې دی ورځ خیسته کړی دي په ورځ د جمعې باندې وزين الليالي بليله القدر رب الجلال شپې خیسته کړی دي هغې له ښایست ورکړی دی د لیلة القدر په برکت باندې محبوب علیه السلام فرمایي وزين الشهور بشهر رمضان رب الجلال چې میاشتې خیسته ګرځولي دي د رمضان المبارک د برکت رب الجلال خیسته ګرځولي دي وزين المساجد مساجد بالکعبه رب الجلال چې جماعتونه خیسته ګرځولي دي د کعبې د برکت خیسته ګرځولي دي بیا محبوب علیه السلام فرمایي وزين الكتب بالقرآن رب الجلال ټول کتابونه خیسته د قرآن کریم د برکت ګرځولي دي وزين القرآن ببسم الله الرحمن الرحیم او رب الجلال قرآن خیسته ګرځولي دي بسم الله الرحمن الرحیم دا آیات مبارک ته تاسو کمال د دین حاصل معلومولای شي او علماء کرام فرمایي